موجود یم په بوړ بازار کې د بوړ بازار عمومي صدر او د پاک افغان تاجر اتحاد چیرمن د نقیب باچا سره یاد دی چې کله پرون احتجاج شو په ټول پاکستان کې په هغې کې په پښتونخوا کې هم احتجاج کړی تاجرانو، خو هغوی د ټولو غوښتنو سره سره دا غوښتنه هم کړې وه چې کم د پاکستان او د پاک افغان سره زموږ کم تاجري حالات دي یا تاجري لین دین و هغه ډېر زیات د مشکل شکار دی او د هغې سره هغې د بارډر د کولوالو هم ډېره غټه غوښتنه کړې وه. دا وخت مونږ د پاک افغان تاجر اتحاد چیرمن سره او نقیب باچا سره په هغه اړه خبرې کوو. شاه زمان به ټول نه ډومبی خو تاسو ته هرکلی وایم او تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې کله هم تاجرانو ته څه مسله راپېښه شوې ده نو ستاسو د سکرین د لارې د اعلی چارواکو او کوم مشران چې دي د هغوی غوږونو ته تاسو د تاجرانو مشکلات رسولی. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې پرون 28 اګست او مکمل شټر ډاون هړتال چې په دې کې زموږ ټولو مشرانو زموږ په شمول د دواړو حکومتونو نه موږ دا تقاضا وکړه چې خدا را کوم تاجران چې دي هغوی باید موږ د سیاست ښکار نه شو، د سیاست نه باید موږ لرې وساتل شو. بله دا ده چې په دغه ورځو کې د پاکستان او افغانستان تجاران ټول غرق و فرق دي، ایکسپورټ امپورټ بس داسې ووایه چې زیرو ته رسېدلی دی. لکه څنګه چې 2023 کې پرون د افغانستان حکومت هغوی اعلان وکړ چې زموږ د ایران سره ایکسپورټ امپورټ تقریبا 37% نور هم سیوا شوی. نو په کار دا ده چې افغانستان او پاکستان دواړه مسلمان ورونه دي، همسایګان دي. موږ تجاران باید د دغه سیاست ښکار نه شو، د سیاست نه باید موږ لرې وساتل شي. هغه څو ورځې کېږي چې تاسو ته معلومه ده، ستاسو په علم کې شته چې بیګاړۍ سره لاره بنده ده. په کروڑونو روپۍ خلکو تاوانونه وکړه، کارېګانې ولاړې دي، که هغې کې پوه شو لیټر ماټر دي، که هغوی کې انګور دی، که هغوی کې مڼه ده، که هغوی کې خټکی دی، که هغوی کې پیاز دی، ټول پوه شولې اسخار شو هلته. نو هر کله چې د دواړو ملکونو د میوو او د هغې سیزنات شروع شي نو په دې باندې خدای یو غضب نه یو غضب د یو سایډ نه پکې غورځېږي. بله خبره دا ده چې دغه کوم ټیکسونه اوس که د افغانستان حکومت سیوا کوي او یا د پاکستان حکومت سیوا کوي، دا د دې ټول زور موږ عوامو ته راځي. دا تاجرانو ته پوه شولې یا د هغې ملک هغې ته نه ورځي. اوس مثال د یو خټکي په سر پوه شولې هلته کم از کم په 10 یا په 15 افغانۍ باندې افغانستان کې میلاویږي. د یو خټکي پوه شولې په سر هغوی 400 500 تر 600 روپو پورې د ټیکس تورخم کې جمع کوي. هغه چې راشي دلته منډۍ ته پوه شولې نو بیا د منډۍ نه بیرته عام بازارونو ته راځي چې د دې زور بیا زما تا ته راځي نه ته بیا فروټ اخیستی شي او نه زه فروټ اخیستی شم. چې نور ملکونه تجارانو ته ورکوي، زما د دواړو ملکونو په اعلی چارواکو باندې دا غږ دی چې هغه فسیلیټیانې موږ ته تاسو برابر کړي. په دې چې زموږ تجاران په دې ورځ کې ډېر ډپریشن کې دي، ډېر خفه دي، ډېر خفګان سره مخ دي او خدا ناخواسته داسې ونه شي چې دغه تجاران زموږ پوه شولې هغوی کوم بل مخ ته یا په کوم بل سایډ باندې پوه شولې هغوی حرکت ونه کړي یا بل متبادل لارې ځان ته هغه نه کړي. نو خدای ناخواسته چې دغه تجارت زموږ دی یو ډېر غټ نقصان سره مخ نه شي. دوی خو چې موږ د کانټینرو وغیره اجازت ورکړې دی نو دا ولې نه زمین وجه سره دي؟ شاه زمان صاحب لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د کانټینر پوه شو چې کله کانټینر کراچۍ ته راځي پوه شولې دی که ټوټل دی 15 یا 20 ورځې پکې دی هغه بعضې خلک هغه کانټینر پوه شو چې څه وخت مخکې تقریبا د 3000 کانټینرو پورې په کراچۍ پورټ کې ولاړو. نو اکثره تجارانو پوه شو د ډیمریج د وجې نه هغه خپلې کانټینرې ټولې پرېښودلې. نور ټول ملکونو کې نه ټیټ شته، تجارانو ته سهولیت ورکوي، فسیلیټیانې ورکوي او دواړه دغه ملکونه څومره چې تجاران ذلیل کېږي پوه شو حیران په دې یم چې دوی ولې دغه کارونه کوي. زما بیا هم تقاضا ده د ترانسپورټ پوه شو په مد کې د دواړو ملکونو نه چې څومره زر تر زره کېږي دغه ټیټ یا د کومه مسله چې د ډریورانو ته او کلینډرانو ته دي ته زر تر زره د اخلاص کړي او کاغذونه دي ته ورکړي چې د خپل هغه زموږ د تجارانو کوم مالونه چې دلته پراته دي چې په خیر خیرت سره یو بل ملکونو ته ورسوي. مسله دا ده پوه شولې چې دواړه ملکونه تجارانو سره مخلص نه دي. افغانستان حکومت عمل بالمثل شروع کړی دی. اوس افغانستان حکومت عمل بالمثل شروع کړی که دلته پاکستان سختی کوي آخري سختی تجارانو پسې یا په تورخم یا په بارډر یا په نورو باندې هغه څه پوه شولې هغوی افغانستان هم کوي. خو نه دا په کار نه ده، نه د ګاونډیتوب هغه دی، نه پوه شو د مسلمانۍ په دې موږ ټول وروڼه یو همسایګان یو. په کار دا دی پوه شولې چې موږ خپلو عوامو ته خپلو تجارانو ته خپلو وګړو ته فسیلیټي او سهولیت او دا شیونه اکړو. زما تقاضا دا ده د افغانستان د مشرانو نه او زما تقاضا دا ده د پاکستان د اعلی چارواکو نه چې تورخم، غلام خان، انګور اډه کوټه کوم سهولیت کوم کانټینر کوم مالونه چې زموږ ولاړ دي زر تر زره د پوه شولې موږ ته فسیلیټي او دا نه برابر کی چې موږ خپل مالونه خپل ځینو ته ورسوو. ټیکسونه لګي هغه هم سختی کې، بل طرف ته افغانستان هم په دې کې پاتې نه دی، هغه هم خپل سختیانې د افغانستان د تاجرانو سره راغستې دي. هغه دا ګیلې وکړله چې دا دواړه پاکستان او افغانستان دواړه ریاستونه د تاجرانو په مرسته کې نه دي او دوی دواړه د تاجرانو سره او د خپل ملکونو د تجارت سره مخلص نه دي. که چېرې دوی مخلص وي دواړو به نرمي اختیار کړی وي او دا تاجرانو د لین دین به روان وي. ځکه چې د هر ملک پایا په تجارت روانه چې کله تجارت وردیږي نو ملک اتوماتیک وردیږي.